قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې مدینه منورې ته تشریف یوړو نو حضور پاک خواهش داو یو ځل حضرت جبرائیل علیه السلام ته وی اے جبرائیل وی دا یهود په ما باندې اعتراض کوي چې دا څنګه پیغمبر دی چې د کم پیروکار دی هغه زمونږ د پیغمبرانو اتباع کوي او دی وایي چې ستا دین نه منو او حالانکې قبله خو زمونږ استعمالي بیت المقدس طرف ته دی مخ کوي. نو په دې وخت کې حضور پاک دا اشتیاق ولرلو او دا خپل خواهش مو چې زه د حضرت ابراهیم علیه السلام چې کومه قبله اول واغې طرف ته مخ کم. نو حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وی یا رسول الله وی زه خو هم ستا په شانته یو بنده یم خو ته ما ته ډېر زیات نږدې رب ته زه دومره نه یم چې څومره ته رب ته عزیز یې څومره ته رب ته نږدې ته دعا وکړه. نو حضور پاک دعا وغوښته چې الله قبله بیت الله کې قبله مسجد حرام کې په دې وخت کې حضور پاک به چې په لاره تلو نو د وحي انتظار به کولو اسمان ته به کته بار بار به کته هغه خواهش پړ کې پروتو. نو په دې وجه الله تعالی آیاتونه نازلوي قد نرى تقلب وجهك في السماء او موږ ستا دا مخ مبارک ګورو چې بار بار اسمان طرف ته اوچتیږي فلنولینک قبلة ترضاها او موږ به زر تعالی هغه قبله درکو چې په کومه باندې ته راځي فول وجهك شطر المسجد الحرام وی مخ مبارک مسجد حرام طرف ته واړوه. بیت الله ته مسجد حرام ته حرام په دې وجه باندې ویلې کېږي چې دې کې قاتل هم نشي وجلی دې کې قتل حرام شي څه هلته څه دا غځې لقطم نشي اوچتولی حرمت په ارشیز باندې ولګي ځکه دې ته حرام ویلې کېږي. وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا او یوازې دانا چې په کم یو ګډ باندې د دنیا یې نو ته دې طرف ته مخ کا. اوس دا کم خلق په حرم کې وي د هغې قبله بیت الله شریف ته او چې کم د حرم شریف نه بهر وي نو د هغې قبله حرم ده او چې کم خلق په بار دنیا کې وي نو دا ټوله مکه چې کم د بیت الله نه ته دا د هغې قبله ده. نو دا د قبلې تقسیم داسې شوی دی وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم او یقینا هغه خلق چې چاله مونږ کتاب ورکړی دی او دا ستاسو خبرې ورته شوي دي په هغې دا حق دی خو دوی دا حق پټوي. وما الله بغافل عما يعملون او یقینا الله تعالی د هغې نه غافل نه دی. الله تعالی ته د هر څه پته شته چې څه عملونه تاسو کوئ. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك او که چرته ته څومره نشانیانې څومره وحي په تاسو نازله شوې ده هغه ټول تاسو د دوی وړاندې کوي نو دوی ستا د قبلې اتباع نه کوي دوی حسد و عناد اغستې دي. وما انت بتابع قبلتهم او نه به ته د دوی د قبلې تابعداري کې وما بعضهم بتابع قبلة بعض او بعضو کم د باز خبره ګورې نه مني چې بعضو به ورته دا وي چې یاره حق قبله ګورې بیت الله شریف ته ځکه چې دا د اول نه را روانه وه منځ کې داسې دور راغلی دی چې حضرت موسی علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام پورې لږ وخت دپاره بیت المقدس قبله شوې وه نور شروع نه چې راځي هغه بیت الله ده. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم او تعالی چې کم دا علم مونږ درکړی دی که د دې نه پس تم که چرته تا د هغې اتباع کو حضور پاک ته وایي انک اذا لمن الظالمین نو ته به د بې انصافو خلکو نشي ته به انصاف ونه کړی شي دې دین سره. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم
او یقینا چې هغه خلک چاله مونږ کتاب ورکړی دی وی دی تاسو داسې پیژني چې څنګه خپل اولاد پیژني وان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون او دې کې یو ډله داسې ده چې هغوی ته د حق پته ده او د هر څه نه واقفه دي الحق من ربک فلا تکونن من الممترین او دا حق ستا د رب له طرف نه دی په دې کې هیڅ شک مه کوه. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ یو لوی عالم نو هغه نه یو ځل عمر صاحب تپوس وکړو وی اے عبدالله ابن سلام وی واقعي دا یهودیان حضور پاک داسې پیژني چې څنګه دی خپل اولاد پیژني ورته اے امیر المؤمنین وی د دین هم ښه پیژني وی ځکه وی زمونږ په کتابونو کې د حضور پاک خو پرېده د هغه د ملګرو تذکرې شوي دي خو وی دی صرف حسد او عناد اخیستی دي دی صرف په زړه کې چې کم بغض او کینه پرته ده هغې را وړاندې کړي دي د قبلې بې ادبي او د قبلې ته نه رامخکول د دې مقصد نه دی. حسد اقسام علما بیاني په هغې کې یو قسم د تکبر حد دی. هغه تکبر داسې دی چې یار یو سړی ځان ښه ګڼي او بل حقیر ګڼي په هغې کې دا کفار اول سر کې په دې وجه باندې دي چې دی وی ښه زمونږ د خاندان نه د پیغمبر سلسله دې طرف ته څنګه وړې ده حضور پاک څنګه پیغمبر شو نو د حسد په معاشره کې هم ډېر زیات نقصانان دي او حسد د وجې نه سړی په بل باندې اعتراضات شروع کی بعضې وخت کې د حسد د وجې نه د حلال حرام تمیز ختم کی. د حسد داسې لوی مرض دی چې دی کې حضور پاک وایي لا یستجاب دعاؤهم وی چې کم سړی پړه کې د چا حسد ساتي وی د دې سړي دعا نه قبلیږي. بل روایت کې راځي حضور پاک فرمایي لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد الله اخوانا. حضور پاک وی حسد بغض مه ساته ولو مسلمانانو کې درونو په شانتي یو بل سره پاتې کېږي. د حسد د وجې نه د معاشرې بګاړ ډېر زیات را روان دی او نن سبا که تاسو خیال وکړئ علماو سره خلک د څه وجې نه بغض ساتي. علما چاته دا نه وایي چې یاره ته د مال خپل مال له مال راکا نه چاته دا وایي چې کاروبار مې در سره شریک دی نه حکومت ته دا وایي چې یاره زه تاسو نه د دې شیز مطالبه کوم د خپل ذات دپاره خو محض هغې چې ولاړ دي صرف دې له ولاړ دي چې یاره دا دین حق قایم شي دا دین پیغام خلکو ته ورسي چې کم حق د انبیاو هغه علماو ته حواله شوی دی خو د دې باوجود علما څوک ژوندي نه پرېږدي. بله ورځ په دې هغه باجوړ کې هغه مولانا الیاس هغې شهید کړی د دې نه مخکې د بل لورې شهید کو ولې پلار یې وایي مونږ وله ورغو چې دی صرف په جمعیت کې ناست دي د جمعیت پارټي دا چېرته امام دی نور هېڅ چا سره ذاتیات نشته. ظالمانو صرف د دې پارټۍ د وجې نه ته یو مسلمان وجنې او مسلمان خو پرېږده یو عالم وجنې د یو عام مسلمان مرګ داسې دی چې یو کس ته ووجو رب وی ټوله معاشره دې قتل که ټول انسانیت دې قتل که د دې نه مراد دا اخیستلی کېږي که دنیا دې ختمه که نو دا وړوکی جرم دی ګورې خو چې یو انسان دې ناحقه قتل که دا ډېر لوی جرم دی او تا ته ولې پته نشته څه یو بچی څومره په ګرانه باندې لویږي وړوکی بچی وي پلار ورله څومره دعاګانې کوي چې دا بچی مې نیک صالح لوی شي بیا د هغې نه پس د تربیت ډاکټر له بوتلل چې بچی ټوخی کې پلار ورسره ځان له د هغې نه زیات بیماري او ته دومره په اسانه راپاسې یو ګولی او سړي نه ډز وکړه کې کیسه ختمه دا ډېر لوی ظلم دی معاشره کې او د عالم مرګ دا د عالم مرګ دی یو عالم داسې په اسانه نه تیاریږي ګورې دومره په اسانه باندې ته هغه نه ډز وکاږي یقینو که عالم چاته څه وایي دا خو چوکیدار دی د دې دین درته ښیي حق دین درته ښیي چې دا دین زده که په معاشره کې تا نه د پیسو مطالبې خو نه کوي نه در نه د عهدو مطالبې کوي صرف درته دا وایي چې یاره راشه قرآن زده که چېرته کې ستا د پیغمبر په دین باندې حمله کېږي همدغه عالم درته ولاړي یقین وکړې که چېرته دا علما دې منځ نه ووته نو د زناورو نه به بدتر ژوند تیر شي زناور به هم شاته پرېږدی ځکه دا خو دا خلک چې لږه ډېره حیا کوي دا خو د دې منبر او د دې مصلي نه حیا کوي یعنې حکومت نه څوک حیا کوي تر دې پورې ګوره تر اوسه پورې د هغې قاتلانو پته نشته چې الیاس صاحب شهید کړی دی هلته چې هغه په لاهور کې هغه یو ډمه وه
ټیک ټاکره چې کله راپاسې د هغه هلکانو ورسره خوا دی خوا که نو 300 کسان یې د هغې په شک کې ګرفتار که. دلته عالم وجلی شوی دی، خیر دی مړه مولیان ډیر دي که یو ځي بل به راځي. ډېره د افسوس خبره ده. یقین وکې دا خو هغه وړوکې بچی ماشوم به یې تاسو کتلی، ګوره د مظلوم یو آه دی دا ګورې ظلم انتهام کړی ده. یتیم بچی به څومره آه کوي او هغه زمونږ خور چې کومه هلته کې کونډه شوه به څه وایي چېره د ما خاوند عالم او دې وجې نه لاړه. د معاشرې اصلاح وکړې ګورئ ډس چې کې سل ځل پې سوچ کوه. رب وی دا عالم مرګ دی وکړو، دا عالم مرګ نه دی ګوره دا عالم مرګ دی. څومره خلک دی پسې نن جاړي. یو عالم چې کله په مدرسه کې پاتې کیږي د 10-12 کاله ځان هلته رګړه کې قال الله قال رسول وی د دنیا لوی کس راوله د یو عالم د خپو خورو ته هم نه رسي. ګورئ لکه خو د دنیا دپاره لګیا دی، عالم څه کوي؟ په جوماتونو کې هم تنخواګانې وګورئ څومره عالم له ورکې 7,000 8,000 په دې باندې خو سړی یو هفته هم نشي تېرولی. مړه ته 8,000 دله ورکې بیا هم درته هغه وي خیر دی ته مې وجنه زه به دې بچي ته قرآن خیم، ته مې وجنه زه به دې بچي ته قال الله قال رسول خیم. ظلم انتهام راغسې ده. دا صرف او صرف زمونږ په دې پښتنو کې دا لوی غضب دی. چېرته پنجاب نه خو څوک نه دی راغلی نه چېرته بلې دنیا نه راغلی هم د دې باجوړ سړی و په هغه باندې ده وویشته. ډېره د افسوس خبره ده. محض څه دي؟ حسد دی. او دا حسد داسې لوی جرم دی چې پیغمبر وایي دعا دې نه قبلېږي کوه دعاګانې که نه. څومره خلک به درته بد دعا کوي. نو د حسد دا هر یو فعل نه ځان ساتل پکار دی. امام غزالی رحمت الله علیه احیاء علوم کې یو خبره لیکي احسن الى المحسن باحسانه فان المسیء ستکفیه اساءته. وی یو سړي سره چې کله احسان کې وی د سره احسان وکا او چې کم نمک مرداره سړی چې هغه سره احسان وکړي وی د هغه بد د حسد د دپاره کافي دی د سره نور څه مه کوه. یو واقعه د دې په لاندې ذکر کوي. وی یو بادشاه هغه بادشاه سره بعضې وخت کې خلکو سره یو سړی ډېر زیات نږدې وي په هغه باندې ګران وي نو هغه سړی هر ځای کې د هغه تذکره هم کوي. نو چې دی به بادشاه سر ناست نو د بادشاه یو بل مشیر و په هغه به دی ډېر بد لګېده چې مړه د بادشاه چمچه د هر ټیم د بادشاه سره ناست دی. راشه دله کنده وکنه چې د لاره صفا شي زه بادشاه ته نږدې شم. نو هم داسې وکړه. بادشاه ته وایي بادشاه سلامت وي دا چې کم سړی تا سره ډېر اخوا دې خوا کېږي دا ډېر بد سړی دی ګورې. او وی هغه څنګه؟ وی دی وایي چې زه بادشاه سره کینم د بادشاه د خولې نه څخه بین خیږي او یو خولې نه راله باس راځي او ورته وی زه به د دې خبرې تحقیق کوم. وی بالکل وکړه چې دا کس ته بار راوتې د وایي راځه روټۍ مې دله کړې ده ښه خوراک یې پې کړی دی پیاز اوږې پې ښه خوړلي دي. بیا ورته وی ګورې ته چې کله بادشاه له ورشي نو هغه د پیازو د اوږې د بوی نه ډېره زیاته الرجي ده ورځي خبره ورته کې په خوله لاس ږده چې سړی ورغه بادشاه ورته آواز وکړو نو دو اکي په خوله باندې لاس کېښو. بادشاه ډېر غوسه ورغه چې بل خو ټیک وایي چې د خولې نه بدبوی خیږي ښه زما خولې نه اوس بدبویانې خیږي. بادشاه حکم جاری کو. بادشاه سلامت وایي خط ولیکلو یو مشیر ته وایي چې څنګه دا سړی درور رسوي د ده سر کټ کا او په سر کې بوس واچوه هغه سر ماله راورسوه. وایي چې څنګه دا خط کلو کې د نه سر وه. دی چې کله بهر رووتو نو دا کم لالچي سړی نو دته خط واغستو وی راکه څه کوي بادشاه سلامت راکوي پلاني لوړم. نو دته دا پته وه چې یاره بادشاه چا له خط واستئ نو هغه کس ته دام وي چې چا تا له خط دروړو دله څه تحفې ته حیف هم ورکه ده پړ کې لالچ راغه. دی ورته راکه زه ولې وړم په زور یې خط اغستی دی هلته وړی دی چې څنګه ورغلی دی بس ده پې توره ایښوي زه نه یم هغه ورته ډېر ویلي سر یې ته کټ کړی دی بوس موس یې پکې اچولی چې سهار شو دا بل سړی بیا ورغو بادشاه له. بادشاه ورته وی ته چرته نه راغې خط دې څوک وی زه خو نه یم تلی وي خط خو رانه بل واغېسته لاړه وي تا ما پسې دا خبرې کړې وي وی نه بادشاه سلامت وي دا خو ما ته هغه دا ویلي نو بادشاه صاحب ورته دا خبره وکړه احسن الی المحسن باحسانه
وی چې کم سړی در سره احسان وکړي د هغې بدله په احسان کې ورکا خو چې کم سړی در سره بد وکړي وی د ده بد د ده دپاره کافي دی نو په زړه کې حسد کی نه ساتله نو د هغې بدل یې څه شو دا د لاړو ځان غرق کو یو ځل حضرت نوح علیه السلام کشتۍ کې سور شو نو چې وی کته یو انجان بوډا سړی په دې کشتۍ کې ناست دی وی دا څوک دی چې لاس نه ونیو هغه ابلیس و شیطان و او ورته وایي ته څه کې خدای ظالمه دا خو ټول مسلمانان په بل اړولي دي په ګمراهۍ دې سر کړي دي او ورته یې پرېمې ده وي نه دې پرېږدم ورته وایي پرېمې ده وي یو خبره به درته رښتیا کوم خو وی واده به را سره کې چې پرېږدې مې او وی دا خبره به راته کې چې ته مسلمان په څه شیز باندې زیات ګمراه کې وی یو شیز چې دی شیطان ورته وی هغه حسد دی وی هغه حسد د وجې نه وی زه د جنت نه رابار شوی یم هغه ما کې مشته وي په دې ځای انسان ډېر زر رانیسم او وی دویم شیز وی حرص الدنیا وی د دنیا حرس دی وی د دنیا د حرس د وجې نه وی زه سړی داسې کم وي چې هغه په دنیا کې هم د دنیا پاتې شي او آخرت ته د نه هیري د دنیا لذات ورته وښیم د دنیا خواهشات ورته وښیم حضور پاک یو ځل په یو مجلس کې ناست دی صحابه هم ورسره دي نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی چې اوس کم سړی راشي وي دا جنتي دی یو صحابي راځي چپلې ورسره دي لستوڼې نغښتې دي او داسې کړی دی په سبا بیا حضور پاک وي چې کم صحابي په دې دروازه راننوځي دا جنتي دی هماغه صحابي بیا راځي په درېیمه ورځ بیا دا معامله کیږي په دې کې عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د ده په اړه کې خواهش پیدا شو چې دی کم داسې یو عمل کوي چې دا عمل یې مونږ هم وګورو ورپسې تللی دی کور ته چې لاړو ورته ما خو پلار سره جنګ کړی دی وي تا سره لږ پاتې کېږم نو هغه وایي د شپې به چې سملاستم وي څادر به مې واچولو په څادر کې مې سورې کړو پټ به مې ورته کته چې دا سړی څه داسې عبادت کوي چې پیغمبر وي دا جنتي دی نو وی 3 ورځې مې تېرې شوې وي د شپې به اړخ واړولو وي الله اکبر هسې به اواز وکړو بس سر به جمې پاسو نه تهجد شته نه الله ته فریاد شته نه جړا شته نو چې وی په 3 ورځ باندې راتلم وي ما ورته ما پلار سره جنګ نه دی کړی وي پیغمبر وي ته جنتي تا څه عمل کړی دی وی ما خو هېڅ عمل نه دی کړی خو یو عمل راکې شته وی ما په ژوند کې چا سره حسد نه دی کړی وي دا اړه خلکو ته زه پاک کم او زه چې سملم ټول معاف کم او ورته وی اصل شیز خدا دی مونږ چې سملم د شپې د خلکو نه د انتقام سوچ کوو چې دې کس را سره بد کړی دی زه به ورسره بد کوم نو د هغې نه پې ورتیر شو نور پې زیات شو امام غزالی رحمت الله علیه او دی لیکلی دی وی حسد په یو څو شیزونو سره انسان کې پیدا کیږي یو د عداوت او د بغض د وجې نه سړی چا سره بغض ساتي دشمني کې نو د سره حسد شي دویم چې د کې حسد راځي نو هغه خپل ځان معزز ګڼي چې یاره زه خو عزتدار یم او دی بل کې چې دا عزت را نشي ځکه که ده کې هم دا عزت راغو نو بیا به دی زما قدر څنګه کوي اکثر د خلکو کې که نه چې وګوره ما سره خو لوی عهده ده پرې چې دا بل عهدې له راځي نو هغه پس شاته شکایتونه هم کوي شیطانې هم ورپسې کوي چې دی هم ښکته پاتې شي نو دا هم د حسد یو قسم دی دریم شیز د تکبر دی او د تکبر ما خو تاسو ته وختي هم ذکر کا هغې کې دا کفار هم راځي چې انبیاو سره دي هغه تکبر د وجې نه حسد کړی دی څلورم قسم د عجب دی چې یو سړي باندې تعجب کړي چې او ده ته دا نعمت میلو شو ده ته ولې ده ته خو میلاوېدل نه و پکار د ده د خاندان ته ګوره د ده د نسب ته ګوره ده ته ولې دا نعمت میلو شو پنځم مقصد چې کوم دی اسبابو کې هغه د مقاصدو فوت کېدل دي داسې وي دوه ملګري وي په دوو ملګرو کې یو کس ته دواړو منزل مقصود یو دی اوس یو سړی وررسېدونکی دی هلته دا بل وردلته خپې وایي چې یاره ولې دی به ما نه مخکې شي ده ته اول دا مقصد حاصل شي حالان کې مقصد یو دی خو دا یو ملګری دی بل له خپې وایي بل قسم چې کوم دی د لوی مرتبې والا محبت په دې کې یو سړی مالدار دی یا یو سړی بهادر دی هغه سره دا مالداري او بهادري شته
دی وایي چې یاره خلک ما سره محبت د دې مالدارۍ د وجې نه کوي، د دې بهادرۍ د وجې نه کوي چې دا بل سړی بهادر شو یا دی مالداره شو نو بیا خو به دی ما سره په دې کې شریک شي. نو دا هم د حسد یو قسم دی. بل یو حسد چې کم دی نو دا ډیر زیات خطرناک دی. انسان کې باطینی خباست وي او د الله تعالی په نعمتونو کې بخل کوي. دی سړی سره به د ده څه تعلق هم نه وي، نه به پیژني نه به پهچان وي، خو د ده پړه کې د دپاره بغض د یو مرتبې د وجې نه وي چې یاره ما سره دا مرتبه شته. اوس په هغه مجلس کې د ده د لیول بل کس راغو نو د پړه کې د دپاره بس خیري وي چې یاره ده ته وګوره دی خو اوس دا ټولې ما نه واړول. نو دا بغض د په دوو ښځو کې هم کیدی شي، په رور او خور کې هم کیدی شي، دوو ورونو کې هم کیدی شي، په دوو دوستانو کې هم کیدی شي، په علماو کې هم کیدی شي چې یو عالم لویه مرتبه ده بل وایي چې دته ولې میلو شوې ده، د یو قاري لویه مرتبه ده بل وایي دته ولې میلو شوې ده. نو دا اوه مراتب دي ذکر کړي دي. امام رازي رحمت الله علیه د دې علاج لیکلی دی. د حسد علاج بسی یو خبره هغې دا لیکي چې کله انسان ته دا معلوم شي چې دا هر څه ماله رب را کړی دی په دې باندې زه خوشحاله یم نو دی به کلم چا سره حسدونه کی او دی دا وایي چې یاره دا د تقدیر فیصله د رب مقرر کړی دی نو دی به چرته هم حسدونه کی. دویمه خبره دا ده چې کم نعمت الله دله ورکولی شي نو رب په دې قادر دی ماله به هم راکي. او درېیمه وجه یې دا لیکلې ده چې ته په خپل نعمتونو باندې غور او فکر وکړه چې الله تعالی څومره نعمتونه درکړي دي بس د دې شکریه ادا کړه. د دې لوی لوی نعمتونو به تا ته ضرورت رانشي. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه وایي زه به کېناستم مالدارو خلکو سره، هغه مالداره خلک چې د هغې کمې عهدې وې، کم اسونې و، نور د هغې څه بنګلې وې، خو زما پړه کې به دا راتله چې یاره دا خو ما نه ډېر ښه دی، دې سره خو دا هر څه دی. نو بیا